إنما الأعمال بالنيات حسب نور خير أعمال جمع عمل عمل فعل کے سفارات دے قاموس نکلی دی قاموس اللغت طبعا میرا حوالہ درکو جدا عمل و فعل مترادفین اس فرق نہیں صاحب کا قاموس نکلی ضرورت کتاب دے جی عمل و فعل واحد یوشی اس فرق امام راغب اصفهاني صدر ويسوي تبدل ورب امام راغب اصفهاني او عمل خاص لفعل عام عمل ألف فعل زوجي اختياري لما اختيار ربنا عمل اختياري او فعل عام اختياري او غير اختياري لما اختيار نو جو اختیار سره فسر یو پیل کوم او یو ډول اختیار مې کو روپر مې نیولې وي روپر یو خر دی صحرایي ولا او چې مې راځو نو هغه خر نو بل سړی ولګي خر بل سړی ولګي دا اوس غیر اختیاري نو عمل خاص دی هغه فعل توجيه اختياري بي او فعل عام دي اختياري للمرضي غير طبعا لو فعل مختص بغير اختياري كلتين دي فعل عام دي اختياري للمرضي او غير اختياري للمرضي عموم مصدق دوم هذه وعليه والاهتمام والاختراع وكل عمل الفعل تجي اختياري انه عمل بالفعل او كل فعل عمل مشبه غير اختياري بفعل وترويج عمل مشبه او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بلا خبره کوي او اول عمل کی دوام و استمرار دی همیشوالی او فعل کی بدوام و استمرار دی عمل کی بدوام و استمرار لكن يعملوا الصالحات عملوا ذلك همیشه بی يعمل ذا عمل كواب همیشه كواب افعل فيولا وأنور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمائی کہ عمل کی وسیع استمرار او فعل کی استمرار سو خبر میں اپنے صاحب قاموس اللغوی وانا یوشی امام راغب اصفهانی سوئی کہ فعل عام دے او عمل خاص دے عمل اختياري ولو بفعل عام اختياري غير اختياري معروف او انور شاه کشمیری سوي او فعل کی استمرار بالنبي او عمل کی استمرار لا انما الاعمال تلك اعمال السماوات تلك السماوات افعال مكلفين تتبع العقول افعال مكلفين ذوي العقول مراد بس بالنيات نيات يا مدد نية تلتا فالتشديد دايتا نية تلتا نيات نيات ستا نيات قصة قصة تجد نيات ويو خبر هذا الطرف لا تتلون دونني یو نیت دے یو قصد دے یو ارادہ دا یو عزم دے سفرت دے بلے درود یو البدے سے مالی تاقو بریمات کرتا ہے اذا سلوه ورد یو البدے اتنمانی وعزم مقدم ففعلی تدری ولا مقارن دفعل لکه یو کار مستقیم کو تدی وقت من نیت کړی لا عظم او چې مستقیم دروسی وکار کې رکوما نو هغې ته بیا عظم به نه وی هغې ته بیا اراده نیت او قصد عظم مقدم په فعلي عظم او دا درې وړه مقارن د فعل په دې درې وړو کې څه فرق دی خپل کور کې
نیت د غرض دپاره د فایدې دپاره او اراده او قصد د فایدې دپاره دي لکه زه یو کار کوم چې ما له څه فایده راشي نو زه به نیت مې نوی ته وکړم لمونځ کوم څه ورکوي دا پلان کې کار کوم چې پیسې وګټم نیت به وي د دې وجې نه الله ته نسبت د نیت نه کېږي یرید راځي اراد الله راځي چېرته نوى الله یا ینوي الله نه دی راغلی ځکه افعال د باندې الله معلل بالاغراض نه دي الله چې څومره کارونه کوي د هغې نه د الله یو فایده نشته الله چې اسمان او ځمکې جوړې کړې وه دومره کارونه الله ته دې څه فایده شته الله ته څه غرض شته خپل یو فایده شته ما له جواب راکړې نه الله ته محتاج دی قبول څه ورکوي افعال د باري تعالی معلل بالاغراض نه دي د هغې دپاره غرض نشته چې الله ته څه فایده ورکړي نو دې وجې نه الله ته نسبت د نوا نه کېږي او د یریدو کېږي او اراده کېږي نو څه فرق شو بیا شابه نیت د غرض دپاره او قصد او اراده د غرض دپاره دي الله ته نسبت د نوا نه کېږي د یریدو کېږي بیا قصد او اراده کې څه فرق شو دواړه د مقارن د فعل سره دي او اراده لکه مخکې د قصد ورپسې دی اراده لکه مخکې د قصد ورپسې بس دا فرقونه دي نو دلته څه راځي انما الاعمال بالنیات خو دلته به د نیت څه معنا کومه دلته د نیت څه معنا کوم قصد کوي او د نیت خپل اصطلاحي معنا څه ده رښتیا التوجه نحو المقصود لرضاء الله تعالى التوجه نحو المقصود لرضاء الله تعالى دا د نیت معنا ده خو دلته لغوي معنا مراد اصطلاحي نه مراد ولې ځکه نیت چې کوم اصطلاحي دی هغه حسن نیت ته وایي التوجه للمقصود توجه مقصود ته لرضاء الله دا الله د رضا لپاره یو مقصود ته توجه وکړي دا حسن نیت شو ښه نیت شو خراب نیت نه خراب نیت دی خو د الله رضا نه نو چې کومه اصطلاحي معنا ده نیت حسنه ده ورته سیئه ده نه ورته او دلته عامه د دنیا لپاره هم هجرت نیت یې کړی دی او د الله لپاره هم هجرت کوي نیت یې کړی دی نو دلته به معنا لغوي وایي منطقي قصد قلبي ده قصد قلبي هغه توجه مقصود ته لرضا الله هغه مصر هغه حسن نیت ته وایي هغه دې مراد دلته اوس به راشو د نیت یو څو قسمونه دي یو تمیز کوي د عبادت د عبادت نه څه مې وایي تمیز کوي د عبادت د عبادت نه لکه څلور رکعته لمونځ پاغې نه پرې څلور د مازدیګر څلور هېڅ فرق نشته د مازدیګر او ماسپښین لمانځه کې هېڅ فرق نشته په فرق نشته نیت سره به د تمیز کوم چې د ماسپښین دی د مازدیګر یو عبادت ته به دویم تمیز د عبادت د عادت تمیز د عبادت د عادت نه لکه سړی روژې نیسي دا روژې کې هېڅ عمل نشته هېڅ عمل نو که نیت دې ونه کړو نو هسې د ده عادت دی چې خوراک ښکار نه کوي که ده عادت دی چې بېله نه ورځي او که نیت دې وکړو نو دا عبادت یې جدا کړه د چا نه عادت او دریم څه دی تمیز د معبود د غیر معبود نه چې ته وایې دا لمونځ کوم لله تعالی بد نه کوم دا د الله لپاره نو یو تمیز د عبادت نه دویم تمیز د عبادت د چا دا عادت نه دی زما دا د الله راضي کوم د هغه لپاره عبادت کوم او دریم قسم یو دی تمیز د معبود د غیر معبود نه دریم قسم شو
إنما الأعمال بالنيات حسب وصولنا سدتي وصول لازم لا كويس إذا بالنيات جاسر مطالب أعمال سر مطالب أعمال فليكون السماء رمضان ذلك فعل عبر وبس لو أفعال عامة سرني أفعال عامة كهارس عند أرباب العقول كونست ثبوتست وجودست حصول تتبعون جولي وأعمال تكون بالنيات توجد بالنيات تحصل بالنيات توجد بالنيات تروى ولا إنما لا حسب وما نتبع عمل لا توجد إلا بالنيات إنما ربما هذا موضع إلا كفلا وما نبتدي أعمال لا توجد إلا بالنيات أعمال لا تكون إلا بالنيات وإلا من بين موانع أعمال لا تحصل إلا بالنيات أعمال لا تنري لا تثبت إلا بالنيات شو معنى؟ نخبر ذلك غير أعمال شغلت يتنا بغير غير أعمال إذا يتنا بغير نمسكي موجودين ما يستطيع يقول إلى أنه لقيت موجود ديتكور فلما عملنا بديت ولا فما هو رسالة فما قرابة بديتكور كي وكما رسالة النبي نوري ديتكور ولما عملنا دخل ديت ما يقولون في الفريق ونجاسته نيات من ذكري يوجد جاملة ما يتذكر إلى مسبب قوم في الزندان أصلا جاسد به أو هو كم مرة إلى بلي متساري لا تعرف بكذا تدري يعني فيها ذكر إلى الفاقوم جدوا في مسبب قوم غير أعمال بين نيتنا موجودي خدش مبجد شبي وربوري يتنو أو ذلك كفارة سبس بين رولي तो कल ये अमल ऐसा करने में तो कोई बेहतर होगी अब जहाँ कि ये तीसरा और तब का फारक और के उद्देश्य पर सा आसाबा और के तो अमल करना साधे सबक इन्नमा الحسن طبعا الأعمال لا توجد إلا بالنية الأعمال لا تحصل لا تكون لا تثبت إلا بالنية غير بالقول والنية نية أو سادري كعمل dari walinya bisa tu amal terjadi. Terus bangun Imam Syafi'i tentang yang takdir ini Syafi'i Malik yang tertentu. Oh Imam Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal tertentu. Hari sehat muqaddar kain. Oh Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad sawab muqaddar kain. Oh sama ada khilaf betul. إنما الأعمال تصح بالنيات إمام شافعي ومالك سلام مقدر إنما الأعمال تصح بالنيات إنما حسب بعض ما هو إلا ثم نصف الأعمال لا تصح إلا بالنيات بغير ذلك عمل سيئ يو عمل من النيات سيئ أو إمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل سواء مقدر فيه إنما الأعمال تصاب عليها بالنيات إنما الأعمال تصاب عليها بالنيات فإنما حسب هذه الأعمال ما تصاب عليها إلا بالنيات ما تصاب عليها إلا بالنيات بالصواب وغير نيتنا نكي لك صحة وصواب كما قلت فرق من الذي تأثرها سمعوا بصحة دنيوي حكم ليه أو صواب أخرى باليد ليه صحة دنيوي حكم ليه صواب أخرى باليوم فبسو صحة فراغ الزمي توي جزء ما فارغ أشباه دوباره ضرورت نشتد الإيمان أو الصواب فراغ الزمي نوي
اجر ته وایي خراب الذمې ته نه وایي بلکې څه ته ویل کېږي اجر ته درې مې څه ویلو ما ویل صحت څه ته وایي کون الشیء مستجمعا للشرائط والارکان پوهېږې وایي خدای قبول اصابت مې نه وایي په معنا د صحت سره قبول اصابت په معنا د صحت سره او ثواب څه ته وایي كون الشيء مستجمعا للآثار كون الشيء في حيز مرضاته نو زمانه شافعي سے من کے اختلاف تھے نو ہمارا دا خلاف ہے کب دے رہے پائے ہمارا دا خلاف دا ہے او دس هغه فلنیات شرط دی زما فلنیات شرط صحت مقدر کی روی او دس یو عمل دی او انما الاعمال انما دا حسر دفار دی کہ الاعمال لا تصح الا بالنیات نو او دس دیو کو نیت دیلو امانده دفار نیت دیلو اصل سین پغاړه نشته او په خوله کې د مواجهه کوله کې د مواجهه په وخت کې د مواجهه ګرمي نشي دا لاسونه دی وې درو په دې مو یا اسه په نهر کې روان وي ګرمي نشي ویلا او یو څو په ځو په دې واره میان کې یو تاسو مو سره دې مو یو نه جوړو خو دا نیت نو کړی چې جنابه توبه سما نیت دې زو د ګرمه نه د یمنه طرف ته کې ګرمي راځي شافعي سے پدې او داس مون نشي کولای پدې غسل مون نشي کولای دا نیت نو ورته ویږي او د امام سے پدې باندې وایي او ثواب سره کوي امام سے وایي چې نیت نو ثواب نه شو صحت راغله دې سمار نه پیدا نو کوم یو سوال کاوه بیا مون نه نیت نه بغیر ورسېږي چې او داس په دې نیت نه احناف تاسو وایي چې صحیح دی نو موږ بیا دې ټولې شرط کوي موږ دې بغیر د نیت نه صحیح کړه ما وینا الزما سره دا حدیث نه نور تلای نور تلای دا دی یو نو د مسوقین یو مانګه تمیز او سره ولنګیا او دې تمیز موږ به الله تعالی کوما تمیز د معبود بدل غیر معبود نه الزما سره نور تلای سموي نور دلائل دا حدیث نه نور دلائل دي چې عبادت مقصوده او عبادت مقصوده او نیت شرط دي وسائل له شرط نه دي وجود ادا دلیل نه نور دي نو بیا باندې سوال کیږي چې ښه مقصودی عبادت کو د حج دي صوم دي منځ دي زکات دي نیت شرط دي وسائل له شرط نه نه شرط نو وسائل له نیت او ثواب نه دي نیت نو کړي لکه وضو نو په ما سوال کېږي تیمم خو د وسایلو لري او عبادت شرط دی تیمم څه کار دی د وسایلو لري نو هغې له نیت ولې شرط نه ګرځي بیا موږ پخته خبر لري چې کوم دا نه دی هغه دا دی چې قرآن شریف کې الله وایي فتیمموا صعیدا طیبا او د تیمم بله معنا اقصدو دی نو الله تعبیر فتیمموا وکړه په اقصدو ځکه ونه خاص شرط کاردوما نیت فالله تتيمموا لفظ نوي ويلي في بغيك ما اضربوا لفظ ويلي اضربوا الصعيد الطيبة نما بنيات نبي شرط کري مجھے اللہ تعبیر پتا سے لفظ کو تيمموا کو معنا بس ته نو بده نسبت د امیر لپاره نیت شرط یوا او دیتا خور فی نفسه ولو بسرا وبقى كونكي وانزلنا من السماء ماء طهورا وبقى كونكي وانزلنا من السماء ماء طهورا زمانه تبقيت نشتا خورا ملوثا لشريكا كركي وكما طهيرا جلد ما بقيت بقيت وخبر اول سيدة كنا وخارسل لمن تليسجو بزماو دا شافی سیوا سمارا دا خلاف بچا کے رہا با اوتاس کے بچا کے زانا پولیس اوتاس نہ سیکھے گی بغیر دا نیتنا زمان پولیس سیکھے گی ثواب نکے گی بغیر دا نیت نو پا میں سوال ہوتا کہ منز کے بیا والی ساسو دا صحت تا پالا نیت شاید کوئے اتم ہوا ہے کنا تو منز کے نیت کو کا منز بسر کی ثواب ہونے اتم دا سے ہوا ہے لیمنا منز کے نیت شاید تیرتیالا وجنا نور دلائل او منطق عبادات مقصودوں کے نیت شرط نور عبادات نور دلائلنا او وسائل کی شرط نہ جو دستے نبی اسواد دے تیمم جو تیمم کو وسائل نہ دے ایک نیت والی شرط ہے ہم تو جواب ہو
یو الله تعبیر په تیمم کړی په قصد ځکه شرط وما او دویم خاوره ملوثه او په شان نه ده نو که دا مطهره ګرځي زما په نیت باندې وګرځي ورسېدې په خبره اوس به راشي مولانا صاحب چې خبره زما مضبوطه د شافعي صاحب باندې ولې ترجیح ورکړو دا خو مې ثمره د خلاف وشو اوس ترجیح ورکړو چې خبره د امام ابو حنیفه او د احمد مضبوطه راغلې د دواړو نه ولې ووایه که چېرته ثواب مقدر کړم نو حدیث په عموم پاتې شو عام شو عام غیر مخصوص بین البعض په عموم پاتې شو قطعي شو او که چېرته صحت مقدر کوم نو حدیث په عموم نه پاتې کېږي تخصیصات پاتې کېږي نو مخصوص بین البعض باندې ولې قطعي ولې په عموم نه اخلي که ثواب مقدر کړم نو حدیث په عموم پاتې شو څه به یې چې یو عمل هم بې د نیت نه ثواب نه لري الله اکبر پوهېږئ انما الاعمال تصاب عليها بالنيات الاعمال لا تصاب عليها بالحساب النيات الاعمال لا تصاب عليها الا بالنيات معروف هذا شافعي ابن سلماني مالك ابن سلماني رحمهم الله چې یو عمل بغیر د نیت نه ثواب نه کوي او په صحت کې مقدر کړ نو ډېر به دې وبس د شافعي او د مالک په لیدم طهارت د انجاسو نیت ضروري نه دی ما خو د ترجمې مثال درته کوم طهارت د انجاسو کیا بسې لاس مې نجس دی زه نیت نه کومه چې دا لاس دې دپاره ایدم چې مونځ به پرې کومه خو هسې نجس دی ډېر بدې لګي او جامې مې څښلی شي اوبو کې مې وي لوخي وینځل بل چې څومره دي اوبو کې درته پرې ورکړې او لوخې او دې روچت کړه او ستا غالب ګمان راغی چې نجاست تللی دی تحقق نو طهارت د انجاسو نه که د ځمکې دی وایه هاي خدایه جامه دې برفه کړي اویزان ته وه هوا اوبو کې وغورځوله روان اوبو کې هوا وغورځوله دا روچته کړه او ستا غالب ګمان راغلی چې پاکه ده پاکه نه دې نه ښه مثال بل کړم نو طهارت د انجاسو نه چا پسې ستا په لیدم نیت شرط نه صحت لپاره ستا په لیدم صحت راغی بغیر د نیت نه نو حدیث نه به طهارت د انجاسو راغی طهارت د چا نه د نجاساتو دا به راسي نو حدیث په عموم نه پاتې کېږي زما په حدیث په عموم پاتې کېږي نمبر 1 دویمه واره دویمه مدیداره خبره واره پرون ما څه ویلي پرون مې دا ویلي چې بعض علما وایي چې د قبولیت وره دا یو معنا حقیقي ده څوک وي دا بلې حقیقي ده ویلي که نه او څوک وي دواړو کې مشترکه هلکه قبول اصابت صحت وکړه او قبول اجابت څه ثواب وکړه نو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې دا لومړی معنا حقیقي ده دویمه مجازي ده حافظ ابن حجر څه وایي دویمه حقیقي ده لومړی مجازي ده ابن دقیق العید څه وایي ټولو کې مشترک دی استاد تپوس کوم چې ثواب مو ته مخه الله خدای ثواب مو ته مخه دا خو وکې خامخا دی چې بغیر د نیت نه ثواب نه کېږي نو شافعي صاحب چې صحت دی واقع شول سره نو اوس دا جمع بین الحقیقت والمجاز یو مجازي او حقیقي او که ته وایې چې دواړو کې مشترک دی نو جمع دې وکړه د مشترک نه دې په یو وخت کې دواړه معنی والی اوس به څه زه خو وایم چې ثواب دی زه خو دې دا ثواب وایم که څوک ورته حقیقي معنا وایي حقیقت مې واخلي که څوک مجازي اصلي مجازي واخلي چې څوک وایي مشترک یو مې دې واخلي ته صحت لري او ثواب خو به خامخا مراد دی لکه خو دې انکار نه کوې نو جمع به همې د حقیقت او د مجاز کې راغله یا د مشترک نه په یو کې د ګډ معنی واخلي پوه شوې لیکن یو ډېره ښکلې خبره درته بله وکړم هغه دا ده چې بعضې علما وایي دا ډېره ښکلې خبره بعضې علما وایي وایي دلته فعل عامه راوباسه صحت او ثواب دواړه مه راوباسه
فعل عمل وباسه وجود سجده وجود. إنما الأعمال توجد بالنيات. حسبكم الأعمال لا توجد إلا بالنيات. لو كنت بنيتنا بغير عمل موجودي لأن وجود حسي مراد وجود معنوي مراد لصواب. هذا كيف يفهم وجود حسي مراد وجود معنوي مراد لسجده. كلب وجود حسي نيرا غير نصادنا كنا خبر التوكم. كلب وجود حسي نيرا غير وجود معنوي ثواب غير. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے إذا مرض العبد أو سافر يو إنسان مسافر شي أو يا مريض شي كتب له ما يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد بما في العبد يو بندا او سافر یا سفر شروع کو بلی مرض کی جو عمل نشی کولی بلی سفر کی دی روجه نشی نیولی نو کتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. یعنی صحیح ہو او مقیم ہو کم عمل کو اغلی کلی کی نو وجود حسی نشتا کم وجود آگے معنوی. بلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. پورنا اوت ہجرت دیکھو دا دروازہ کے منشو. پورنا اوت ہجرت دیکھو دا بیل مخ کے منشو. لا مکینا وطن ندی بلالا منشو. صواب وجود معنوي راغي كم وجودا معنوي كصواب وجود حسي واشتادنا ويجري بل حديثا مورا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب القرار يوم خبر يا أخرى ويوم قوم في مدينة منورة منصر وطنه نلي او الله ولا اجر ورکړي. وینا دا رسول منصر نلي وته ثوابي وشوفي کو وینا ولي بحبسهم العذر. نو وجود حسي نه راغلي څه دلته وجود معنوي راغلي د ثواب دې نو ټول د توسل کې دما مړو على عامه کې د مسحت د ثواب کې في عامه او د وجود نه وجود أخذت وجود باطل معنوي بلا صواب. خذ بيش ما كده إنما الأعمال بالنيات. أعمال كده توجد وجود معنوي راتب صواب. يعني الأعمال لا توجد إلا بالنيات. وإنما لامرئ ما نوى. يا إنما لحسن تفعل یو قیدہ دہن کے واجوا بفا حدیثو کے فقوان کے کم دے امرئن راجی تبعن بخد مرادی. جواز سبی سر دا خبر متعلقہ تھا کیا سر متعلقہ دا تصواب سراح دخل سراح. نو امرئن کے راجی کا دا پرنسوسو کے حقیم الصلاة مقم خلو تری یہ قد جمع مذکر تا لیکن خد تبعن مرادی. آتو زکاة خطاب رجال تري خذ طبعا منادري ويجي فخبرا لو امرئ كرت تصرير عليه خذ فكرات المكلف. إنما لامرئ وفي رواية إنما لكل امرئ يو خبر ما نوى. ومعنى الذي نوى بذكر يذكر. بعض حضرات بلا جملة ما في جملة تأكيد ہے حدیث خبر نکا. بعض وقت اہم شيء کہ خلق تأكيد ہے. فلك یو خبر من شلزل تأكيد شو کنه وشو براوڑا نو اہم شيء کہ یا بعض دور شیان کہ خلق تأكيد ہے جملة تأكيد ہے او یا دا تاسیس دا نوی پیدا ہوتا ہے. ولی مخی جملے ندا معلوم شوا
کہ ہر عملنا نیت ضروری دے ثواب دینا سمجھو مجمع لیکن کثرت اجور و کثرت نیات کثرت اجور و کثرت جا انما لمرئ تسکر فارما اغدی نواجنیت ہوگا ما دفارہ در عموم دے یو صلیب جماعت تازی دانیتو کا کہ فقیلہ کی طرف بزم واپسی با فقیر آزم دویم نیت ایداو کا کہ فلارا خلق ناس کی سلام بپیجو دریم نیت ایداو کا کہ وقتی دم کی انتظار دا منذکم منتظر دا سوالات نقبت فمانده کرے ثوابش سلورم نیت ایداو کا کہ فلارا بچا تدارت نرسو پینزم نیت ایداو کا کہ فلارا مسلمان لدارت وقتم جماعت تبقوزم فقم نیت ایداو کہ جماعت داخلے گما نخیق پی سرم داخلے گم کہ روزما نقصان فقوقا سمانا دعا بمبے بلنیت ایداو کہ جماعت خلق ناسی سلام بپیچو بلنیت ایداو کہ جماعت کی وزن انفیس کاف نیت کو بلنیت ایداو کہ تحییت المسجد وکم جماعت توقع بلنیت ایداو کہ جماعت کی رسولان قبلیہ کو بلنیت ایداو کہ منتو کم سلامو کردو ما دنیا خبری بنکو بلنیت ایداو کہ دبل منز انتدار رکھوں بلنیت ایداو کہ اکر حق و ستر سنکو تاکونا لیسنے اوپر مجھے لکوم نقوتا نمالک الموت راہے تکے تاکہ پورا دے سانے وقت ہوگا سخیرات تلا رکھو سواب سوابی انما لمرئ شابسے ما نما اس خدر پر کیا رہا نمائے سرے منے دے خدر ہوئی کہ خیری کل دن کا میرا روان دے اور کہ دے کور طرح رسی اور دے مسلام کی زبوت معالیک السلام زبوت خان زمان وخندہ کے ثواب زبوت بالتم کے زمان زبوت چیم پاسا کما زبوت پرکوبان چاپیمو کما زبوت پرکوبان چاپیمو اتاو کم زبوت شمان چوکے یا غبا مرتاو دکم زبوت کوٹی دروازہ وقتا کولو کم پکیبا ملکم او پیرن کم مسروالم ثواب دعمل بمنتقلية تيجي تلتزم المشروع كسرت أجور وكسرت نيات سمعوا هذا ما العموم نمال مشروع هذا ما العموم نمال مشروع إنما لمرئ ما نوى تسرد طار أغري نواجنية يوكا يو تأسيس بين تأسيس إنساني بين الله بين تأسيس ما دا شكوالي أو دا لولوالي دا فارمالي والسماء وما بناها هذا كما قد غير دي عقد فارمالي هذا ما بني
والسماء ومن بناها فكاروا لكمرات تزور لك نما خذ غير دي عقل لبار رازي يا بسيط فذا تمام ولن استعمال هو السماء ومن بناها كما هو ما کی عظمت اشارت عموم تهم او عظمت تهم فذا اللہ ذات عظمت اشارت شو نما کی عظمت اشارت شو نیت غیر اعلال غیر یومیت غیر اعلال صور نیت وده میانس کہتے ہیں اوپر برکم مداری افضل روایات وکراتی کے حسن بیعشر مداری بدأ كسوي يوفق الصلاة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والبصير سوي والله يضاعف لمن يشاء ورسول الله مبارك فرمائي هي وكة لا لو مستغل رجلين أو رجل خذ بس الشيء هذا فرق بصري بنيت ديني نقول الصواب يوم بلا نيت أعلالي نيت نور أعلالي صواب عمل ديني نيت تقورا تبي غفرت نيت ناس مثال لك هذا الصواب نبع عمل مرموني وي أسرد الفراني أو ضمنت نيت ناس مثال لك ما يجي أبورا عمل غير لذا ما يجي أبورا पूरे ऊपर ले जाते हैं उन्हें मेरे दिन सोचो अव्वल इखलास नबी अम्बर इखलास मेरे दिन इखलास सब सफर नमाज पार العموم شو لو كسرت الفجور فكسرت نياته ماذا فرض عظمت شو سبع نسمعنا من قلبين يتوقع أمر صواب دي درين تاسيس أبوه درين بأن أعمال بالنيات سواء مقدرات أو يا وجود الاسم معنى المراد بصواب ما غنيت حسنة له طبعا أساس المرتبة بها إنما لامرئ ما نوى فليتقوا صواب إنما لامرئ ما نوى فليتقرأوا حديث كتاب القرآن بين الاستعمال يتقدر صواب شو يتقرب من كنا وشوا مراتب دنيا تبدأ هذا يزل بانه مراتب القصد خمس وخاطر حديث النفس فاستمعا يليه هم فعلم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فتبعما يمكن ذلك فيوم عذب وأخذت تفرق هذا خبري يقول لك سبق شوف بخاري كان رواتي كل خبري يوصل منهم يا حد شباب أنا أصير ماذا قال النجاشي إنما الأعمال بالنيات يعني يسمى صواب مقدر يا وجود من مقدر معنوي أغينا صوابه أو تستكد معنى مراد صواب عقاب جوردي إنما لامرئ سبيل فارا دارا يسد فارا ما نوى أغجد نيتك خيوك نصواب شو بديوك ونسجو يا تأثير شو يا تأكيد بس بدي بيتفاق دوري بالصباح اليوم خبرنا بكرنا أحوال ذرواتو يمشارك هذا حديث أنوري وقت إن شاء الله